الرحمن الرحیم ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو دا وخت زه هغه ځای ته راغلی یم په بونیر کې چېرته چې هغه ماینز غټ را پرېوتي دي او په هغې کې غریب مزدوران چې کوم دي 2 مزدوران دا وخت د ټنونو کنه په حساب سره د ګټو لاندې پراته دي. موږ ما چې دلته کې راغلل د مختلف ماینز صورتحال مې وکتل نو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده. دا موږ دلته کې ولاړ یو، دا خلک داسې کار وکړي چې د یخ نه دا غر کچه کړي. اوس هم دغه ځای کې دا سوري ښکاري 20-25 فوټ چې کوم دی دا دننه نه چې کوم دوی دی کې دغه وکړي د هغې بلاسټینګ وکړي دا بره غر چې کوم دی دا کچه شي. نو چې دا کچه شي نو سم ټایم دا په خپله راپرېوځي بیا خو د دوی مزې خو چې خلک پکې بچ شي. خو اکثر داسې کېږي چې دې کې مونږ لیدلي دي لکه څنګه چې دا مخامخ ځای ښکاري مونږ لیدلي دي چې په دې کې بیا غریبانان مزدوران په دې کې اوس مشینري چې کوم دی ډېره لاندې پرته ده. څه مزدوران چې دي هغه هم د دې خاورو لاندې دي. 2 ورځو نه روان دي، کوششونه روان دي د ریسکیو والا، خو اوسه پورې هغوی لا کامیاب شوي نه دي. دلته کې بنیادي خبره چې مونږ کوم کوو هغه دا ده دا فرات الله مروت صاحب چې کوم دی راغلی اډیشنل سیکرټري ماینز هم د دې انسپیکشن دپاره چې یاره دا خلکو دا کوم ریسکیو اپریشن دی دا وګوري چې یاره څه صورتحال دی، کله پورې به دا خلک چې کوم دی مونږ کامیاب شو. خو دلته زه یو خبره کومه دا د حکومت هم ذمواري ده چې یاره دا انشور کړي چې ماینز او د ماینز ایکسپلوریشن چې کوم دی د هغې دپاره څه طریقې کار څه سیفټي میجرز هغه پکار دي. اوس د دومره خطرناک کار ما شاته دا روان دی کېږي په ما نه دی خیال چې یاره لکه ټیک ته حکومت به کړي خو زمونږ دونه لوپ هول وي. خو د دې سره سره د ماینز یا د لیز هولډر چې کوم دی د هغې هم ذمواری جوړېږي، د مزدور هم ذمواری جوړېږي. اوس په دې کې د څو ورځو نه د دې غریبانانو فیملیز چې کوم دي هغوی به په کم حالت کې. بله خبره دا ده چې سره پوره د بونیر سرکاري مشینري چې کوم دی هغه اکټیویټ شوې ده. اوس دغه سرکاري مشینري چې باقي انسپیکټرز اف ماین ډي سی ډي پی او وغیره ماینز ډپارټمنټ چې کوم دی منرل ډپارټمنټ که دوی مخکې لږ دې له توجه ورکړې وي زما په خیال دا ډي سی صاحب هم دلته کې راځي، دا ډي پی او صاحب هم دا هر څه ښکاري، دا انسپیکټرز ماین ته هم ښکاري، د دې ټولو ته زمونږ الکټډ خلکو ته هم ښکاري. نو که دوی هغه ټایم کې لږه توجه ورکړې وي نو دا دومره مسله به نه جوړېدله. خو زمونږ پرابلم دا دی چې مونږ هله یو ځای باندې دغه کو کله چې هلته کې هغه نقصان وشي هغه تباهي وشي. اوس دلته کې دا تباهي شوې ده نو د ډي سي ټایم هم دلته کې روزانه راځه ریسکیو 1122 هغوی والم ډېر دي. څنګه چې ما وویل چې دا فرات الله مروت صاحب ورسره د هغوی سره د مانیټرنګ همایون خان دا ټول راغلي دي سهار نه دلته کې ګوري دا ریسکیو اپریشن واچ کوي. لږ زه دا وایم دغه شان انسپیکټرز اف ماینز چې کوم دی هغه هم د څو ورځو نه دلته کې ناست دي دا ټول اپریشن ابزرو کوي. لږ که مونږ د دې کیجوالټي لکه دا اوس ماته مخامخ چې ښکاري دا اني ټایم دا راپرېوتی شي په ضد د دې چې دا شروع نه بند کړي. نو زه به حکومت ته هم اپیل کوم، ماینز اینډ منرل ډپارټمنټ ته به هم اپیل کوم چې تاسو د اکسیډنټ نه پس کوم کاروایي کوئ نو دا ځان ته یو مثال جوړول پکار دي دا چې کوم شوی دی چې هره آینده دپاره دغه شانتې شی ونه شي. ډسټرکټ ایډمنسټریشن د ډي سی هم دا ریسپانسبیلیټي ده چې هغه په خپله علاقه کې وګوري چې هره هیزرډس یعنې خطرناک کارونه کم ځای کېږي. د پولیس هم دا ذمواري ده، د علاقې د مشرانو هم دا ذمواري ده، د الکټډ خلکو هم دا ذمواري ده، زموږ د ټولو دا ذمواري ده، د لیز هولډر هم دا ذمواري ده چې هره داسې واقعات بیا ونه شي.